کتونکو دا ټیوبویل دی، دا د دې حالت دی. دا ورسره تاسو که وګورئ نو دا دلته کې جي دې سره باقاعده کوارټر هم جوړ دی، کور هم وله جوړ کړی دی، ټیوبویل هم جوړ کړی دی، بیا د دې نه مشین هم وړی دی او یو بوت شی پروت دی او څه وخت پس به دې نه دا پیپونه هم لاړ شي. مالیه بیانه هغه ترې نه ډبل اخیستی کېږي، یو ترې نه د بره نیر اخیستی کېږي نو هغه اوبه خو دلته رارسي نه، او دویمه ترې نه د دې ټیوبویل اخیستی کېږي چې وایي تاسو له موږ ټیوبویل جوړ کړی دی. نو دا زه چې خبره کومه چې دا به نسلونه هم د دې د قرض نه ستاسو خلاص نه شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، په دې روډ باندې روان وم، یو تسلسل سره په دې روډ د هغه ډاکبیسو د علاقې نه را روان شه او تر نوخاره پورې ځه، دا برانچ روډ دی، په دې باندې تسلسل سره دا ټیوبویلونه دا جوړ دي او داسې حالت کې دي دا چې کم تاسو ته ښکاري. اکثریتي ټیوبویلونه هغه نامکمله پرېښودی شوي دي. اکثریتي ټیوبویلونو ته چې کار نه پس کومه تاله لګېدلې ده نو زما اندازه دا ده چې د دې نه پس بیا دا تاله چا نه ده کولو کړې. دننه څه صورت حال دی، مشینري پکې شته که نشته. زما خپل تجزیه دا ده چې د جوړېدو نه پس د دې نه یو څاڅکې اوبه دې علاقې ته نه دي میلو شوي. او دویمه خبره دا ده چې څومره ټیوبویلونه جوړ دي نو د دې نیر په غاړه باندې جوړ دي. دا څه مقصد دپاره جوړ شوي؟ په دې ټیوبویلونو باندې څومره کسان برتي شوي دي. دا هغه پیسې دي چې موږ ته بار ملکونو نه په خیرات کې میلو شوي دي. بیروني امداد دی، د IMF پیسې دي، د ایشین ډیولپمنٹ بینک د هغې پیسې دي، قرضې دي. هغه قرضې مونږه داسې حالت سره لګولي دي نو دا چې کوم صورت حال نن تاسو ته په ملک کې ښکاري د ګرانۍ، دا تاسو باندې د دې نه زیات هم را روان دی، ځکه چې قرضه هغې سره داسې کلواړو شي. دا که زموږ د خپل ملک آمدن وی نو بیا هم لا څه خبره وه چې مونږ پیدا کړي او مونږ خرج کړي. زموږ د ملک نه آمدن نشته، نه د دې ټیوبویل په تیرو 10 کالو کې، 15 کالو کې، 20 کالو کې کله نه چې دا ټیوبویلونه جوړ دي نو دا اندازه دې ولګولی شي چې دې ټیوبویل آمدن څومره را کړی دی. د دې ټیوبویل په لګېدو په نتیجه کې ملک ته څه فایده شوې ده؟ هېڅ نه ده شوې، بغیر د دې نه چې کلاس 4 پې برتي شوی دی او کلاس 4 د قومي خزانې نه تنخوا لي او ټیوبویل د ټیوبویلونو اکثریتي ټیوبویلونو دا حالت دی. مشینریانې پکې نامکمله دي. زیات تر ټیوبویلونو نه ټرانسفارمرې هغه غیبي دي، لکه دلته چې تاسو ته دا کمبه ښکاري، خالي کمبه دلته ولاړه ده، دې باندې نه ټرانسفارمر شته، نه ورته تار راغلی دی. خړې اوبه ړانده کبان دي، شهر ناپرسان دی، چا چې څه وکړل نو بس مور پی دي ورله. داسې په بېدردۍ سره زموږ د ملک، زموږ د قوم، د دولت دا داسې لګولی شوی دی او بې ترتیبه بغیر ضرورته، بلا ضرورته په پټو کې، په نیرونو کې، په کوڅو کې دا پیسې نوستی شوي دي. هغه پیسې کمې چې په خیرات کې راوړی شوي دي، هغه پیسې کمې چې په قرض کې اخیستی شوي دي، هغه پیسې د کومو چې نن مونږ سودونه به ادا کوو او د سودونو په صورت کې مونږه اوړه په کم قیمت الو، ټکسونه، مختلف قسمه ټکسونه مونږه د هغې سودونو کې ورکوو او هغه سودونه مونږ نه هغه قرضه نه ختمیږي. بیا به دې پسې زمونږ د ملک نمبر راشي او زمونږ د دې ځمکو نمبر به راشي، دا ځمکې به هم خرڅ شي، کورونه به هم خرڅ شي، خو د دې دا قرضه به دا به پوره نه شي. نو ما په دې روډ تېرېدم، ما ویم چې خپل فالور سره، خپلو ملګرو سره، خپل نوخار سره او ټولې دنیا سره یې شیر کړم چې دا هغه پیسې دي کمې چې مونږ ته په خیرات کې میلو شوي دي او دا هغه ترقیاتي منصوبې دي چې د کومو نارې والی کېږي. دا مخ دی د هغه ترقۍ، دا مخ دی د هغه کامیابۍ. نو فیصله تاسو کوئ. زه تېرېدم، ما ویم چې ضرور په دې خبره وکړم. زه اکثر چې ځم او هر یو فرلانګ پس یو ټیوبویل دی او بند پروت دی. د دې تپوس کول دا هم د دې قوم فرض دی چې دا ولې بند دی. په دې باندې کروڑونه روپۍ ولګېدې، په دې باندې تنخوا اخیستی کېږي، دا بیا اوبه ولې نه ورکوي. بیا د دې مینس کې نیر دی، نو کوم ځای کې چې نیر شته، اوبه شته، بیا د دې ضرورت څه آبادۍ ته کم لګېدلي دي هغه هم بند دي. نو ډېر زیات ظلم زیاتې هغه شوی دی او
د قومي خزانې سره د قوم پیسو سره داسې کلوار شوی دی چې تاسو سوچ نشئ کولی. نه دا ټویل کله نه بند دی. دا خو زمانې وشولې. ها او دا څو کاله وشو چې جوړ شوی دی؟ موږ داسې واړو چې دا جوړ شوی دی. اوس دا نور جوړ شو. یو دا یو هلته سکول سره یو دغه ډاګای کې دا درې ټویله موږ داسې واړو دا ډېر او بند دي. په دې د باندې هم جلارونه وو او جلارونه موږ ته ختم کړو دا ټولې راته وکړو. ها نه بند خو شو دا په اتو کالو خبره ده. ها کتونکو دا ټیوبویل دی دا د دې حالت دی دا ورسره تاسو کو ګورئ نو دا دلته کې جي دې سره باقاعده کوارټر هم جوړ دی کور هم ولا جوړ کړی دی ټیوبویل هم جوړ کړی دی بیا د دې نه مشین هم وړی دی او یو بوت شی پروت دی او څه وخت پس به دې نه دا پیپونه هم لاړ شي. افسوسناکه خبره ده او ډېره د افسوس خبره ده چې دا زمونږ هغه پیسې دي چې موږ ته په بار ملکونو نه په قرضونو کې ملاویږي. که دا هغه پیسې وې چې دی دلته د خپل ملک نه ګټلې وې او بیا داسې لګولی نو بیا خو خیر دی. خو که د دې قرضه ټکسونو په صورت کې دا خلق ورکوي او یو خاص کس جیب ته د دې کمیشن تلی یو مخصوصي طبقې ته د دې جوړولو کمیشن تلی یو مخصوصي طبقې ته د دې کلاس 4 او یو کس تو برتی شوي او هغوی پیسې الي نو دا بیا د ملک سره او د قوم سره کلواړ او ظلم دی. افسوسناکه خبره دا ده چې دا کم زمینداران دي او کاشکاران دي د دې د خلق نو دی نه د دې ټیوبویل د جوړېدو د وجې نه دی نه مالیه بیانه ورته وایي مالیه بیانه هغه ترې نه ډبل اخیستی کېږي. یو ترې نه د بره نیر اخیستی کېږي نو هغه اوبه خو دلته رارسي نه او دویمه ترې نه د دې ټیوبویل اخیستی کېږي چې وایي تاسو له موږ ټویل جوړ کړی دی نو دا زه چې خبره کومه چې دا به نسلونه هم د دې د قرض نه ستاسو خلاص نه شي نو او د دې ټکسونو نه به خلاص نه شي. غلطه نه ده دا دی د دې ثبوت دی دلته راشئ د دې زمیندارانو نه تپوس وکئ دی 2 قسمه ټکس ورکوي د دې ټیوبویل د وجې نه. خو راغو دا او دا دغه شوی دی مکمل طور باندې دا ډیمیج دی. ما تاسو ته وښول دی کې مشین نشته او همدا صورتحال دلته د هر یو ټویل دی په دې لاره باندې چې څومره جوړ شوي هر فرلانګ پس یو ټویل هغه صرف د یو مخصوصي طبقې د جیب ډکولو دپاره دا جوړ شوي.